بچه خان بابا دوی سره خفیه ملاوي دو طارق جمیل صاحب د حدیثو چې کوم سند دی یا د حدیثو چې کوم اجازت چې کوم ورکوي د دوی هغه کوم چې ټرمینالوژي ده هغه د میاو زیرګل صاحب نه اخیستې. تاسو د هغوی کلیپ کتلی شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عمر خان او زما سره زمونږ مشر ارشد علي راغلی یو یو مقبرې ته، او دا مقبره چې ده د راد او د ایجنسۍ یعنی دا بارډر دی. نو د دې نه اخوا چې دی تاسو ته به ښکاري د کورونو نه اخوا چې دی ایجنسي شروع کېږي، ملاکن ایجنسي. چونکې اوس خو ضله ده، ضله ملاکن چې ده اوس ضله ده، خو مخکې چې وه ایجنسي وه. نو د دې نه اخوا ضله ملاکن شروع کېږي. او دا مقبره چې ده په دې کې که تاسو دا قبر وینئ نو دا دی د مولانا عزیرګل صاحب چې د دوی په تاریخ کې یو لوی نوم دی. نو د دې په حواله سره به د سرجي سره خبرې کوو او سرجي به د دوی هسټري موږ ته شیر کوي چې د دوی په تاریخ کې څه رول او څه کردار ادا کړی دی. نو هغه به سرجي نه اورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې عمر خټک تاسو ته ووایي چې دا یو ډېر زیاته تاریخي مقبره ده، او تاریخي مقبره په دې لحاظ سره ده. زما دې سایډ ته چې کوم قبر مبارک دی دا جناب مولانا عبدالحق صاحب دی، او دوی په دارالعلوم دیوبند کې چې دی مدرس وو، او په 8/1/74 کې چې دی د دوی وفات شوی. او دا د میا صاحب قبر دی. دا قبر چې کوم دی د مولانا میا عزیرګل صاحب قبر دی. او دا هغه مجاهد وو، دوی هغه مجاهد وو چې تحریک ریشم رومال چې دی د یو ډېر زیات مشهور تحریک تیر شوی دی چې په هغه رومال باندې چې کوم نومونه لیکلی شوي د خلافت عثمانیه دلته دا کم چې د هغوی هغه منصوبه جوړه کړې وه چې د برټش راج نه به چې دی مونږ دغه اخلو نجات پکې مونږ اخلو، او مونږ چې دی دلته به د خلافت عثمانیه چې دی د هغوی به مونږ مدد کوو. او هغه رومال د مولانا عزیرګل صاحب سره وو، او د دوی چې کوم کابر وو د هغې هغه نومونه پرې لیکلی شوي، 16 یا 17 نومونه په هغې باندې لیکلی شوي، کوم چې د هغې هغه کی فګرز وو. نو دا رومال بیا د دوی یو ملګری و، او په دوی باندې سي ډي ورکړله، او بیا هغه رومال د دوی سره برآمد شو. او بیا دوی چې دی د ژوند ډېره زیاته حصه چې دا هغه په مالټه کې تېره کړله. په پښتو کې ورته د تورو بوجیل به ورته وي. نو دا هلته هغه تورو بوجول ته مالټې ته لاړو. بیا د مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه سره چې دی دوی هلته د قید و بند صوتونه او مصیبتونه چې دی هغه برداشت کړل، د هغوی سره وخت تېر کړلو. او بیا د هغې نه بعد چې دی دوی دې خاورې ته لاړله. بیسیکلي دا کاکاخیل دي، د نوښار د سیمې اوسېدونکي دي، او بیا دې ته دې ځای ته چې دی دا سیټل شولو. یو ډېر زیات غټ بزرګ انسان دی، د دیوبند نه فارغ ډېر مجاهد انسان. او بله دا چې مولانا طارق جمیل صاحب د حدیثو چې کوم سند دی یا د حدیثو چې کوم اجازت چې کوم ورکوي د دوی هغه کوم چې ټرمینالوژي ده هغه د میا عزیرګل صاحب نه اخیستې. تاسو د هغوی هغه کلیپ کتلی شئ. حاجي دا راته ووایي چې دا چې کوم تاسو دا کوم تاریخ بیان کو دا د کوم سن دی؟ په 1916 کې چې دی د دوی نه چې دی هغه رومال چې دی هغه برآمد شوی و. ځکه چې دا د پیل جنګ عظیم کې کله چې د تحریک خلافت چلېدو د هغې دوران کې دا چې دی د تحریک ریشم رومال دې سیټ ته چې موږ ته کوم قبر ښکاري، تاسو خبره مو کوه مولانا عبدالحق صاحب چې د دارالعلوم دیوبند مدرس و، دا د دوی څه رشته ده خپل منځ کې؟ دوی خپل منځ کې رونو دا مشر ورور مولانا عبدالحق صاحب د دوی. د دوی تاسو وختي ماته ویل چې تاریخ وفات تاسو موږ ته یاد کړو. دوی تاریخ وفات 1989 کې چې دی 1989 کې چې دی د میا صاحب چې دی هغه وفات شو. یو انتهایی ډېر زیات ملنډسار او عاجز انسان و، او تر دې پورې چې خپل ځان لپاره دا نه خوښول چې په جوماتونو کې د اعلان وشي. او دلته چې کوم مقامي خلک اوس خو دا ځای دا کندې دا تاسو که دا آبادي نه نو دا اوس ثبات شو تقریبا دا کال آبادي ده. نو دا یو خوش علاقه او یو څو کورونه دلته او یو څو کسان دلته راغونډ شو، بس د دوی هغه جنازې وکړو. او بیا چې خلکو ته په مالټه کې او په جاپان کې او په امریکا کې او په سعودي عرب کې خلکو ته پته ولګي، نو بیا به تعزیت لا دلته راتلله. تقریبا په 2007 کې ما ته خو ایگزیکټ ډیټ نه دی معلوم، په دغه دارالعلوم شیرګل کې چې دی د ده په نوم سره په یاد سره چې دی یو کانفرنس مولانا میا عزیرګل کانفرنس هم شوی. او بله خبره دا ده چې میا عزیرګل صاحب د شیرګل دارالعلوم کوم چې یو ډېر زیات غټ دارالعلوم دی د هغوی بنیاد هم میا عزیرګل صاحب. ماشاءالله. یعنی دوی په تاریخ کې یو ډېر غټ نوم، ډېر زیات غټ کنټریبیوشن دی، ډېر زیات غټ دغه دی. اگر چې په دوی باندې کار ډېر نه دی شوی، خو لکه ایفرټس د دوی ډېر زیات
ضرورت دي که ته په دوی باندې تھیسز شي په پی ایچ ډي کې یا په بل څه کې یا په ایم فل کې یا په ماستر کې کوم چې زموږ د پاکستان سټډیز دغه دي نو ډېر ښکلي لیکل په دوی باندې کېږي. اپ د ریکارډ تاسو ماته ویله چې د دوی باچا خان سره به ناسته بالکل جی څنګه چې تاسو ته پته ده چې باچا خان د تعارف محتاج نه دی او کاغه پی ټی آی والے دی او کاغه مسلم لیگ نون والے دی هر یو ګوند والے دی هغه به د باچا خان کنټریبیوشن منی او کنه منی نو بس هغه باسي بد کوي نو دا چې د کله چې با د باچا خان بابا کتاب دی زما ژوند او جدي هغه کې هغه په خپل چونکې لیکل دی خپل سواني عمرې دا نو هغه لیکي چې زب کله لاړم نو زب دغه شندي ځوان سره چونکې په هغه وخت کې میا سیب ځوانو نو چې زب سره میلاو شو مو په دیوبند کې چې هغه به د دې نه باچا خان بابا خو ډېر زورور انسان و د دې ځای به پیاده لکه دغه تلو دا اوس د نه منلو خبره ده خو لکه هندوستان ته دا ځایونه به ډېر علاقې به چې هغه به پیاده سره کول نو هغوی دا په خپل کتاب کې لیکلي دي چې زه به د مجاهد سره یو ډېر زیات مجاهد انسان چې میاو زیرګل صاحب و د هغه سره به چې زه میلاوېدم چونکې د دې علاقې سره نو په دې وجه باندې چې زه به چې د هغه سره میلاوېدم. بله دا خبره ما چې کومه خبره وکړله باچا خان بابا دوی سره خفیه میلاوېدو لکه په هغوی پسې به انټیلیجنس والے لګېدي نو دوی سره اټ مینس چې په دغه وخت کې لکه دا دغه پیل جنګ عظیم نه مخکینه خبره ده دی 1910 په یا 1910 خو مال نشي کېدی وروسته د ساري ځکه چې دا غوي غویج داسې وکنه خو لکه میلاویدل باچا خان بابا زمانو سره ایگزیکټ دا غوي غ سنټنس زیات دي خو دوی سره به میلاویدل نو دا هغه وخت اټ مینس چې لکه په د باندې خلی کل کېږي او خوري سچ کېږي بالکل او یعنی د پاکستان په ازادۍ کې دوی ډېر زیات کنټریبیوشن دي ځکه چې لکه کده دینم سو انکار کوي نو به حیثیت کا د هر یو ګوند سره مونږ تعلق ساتو نو د دې کنټریبیوشن چې د دې مونږ انکار کوو نو اسی نور په ګوت پټو ډیر مننه سر چې تاسو مونږ ته د دې په مولانا وزیرګل صاحب په باره کې ډیر ښکلي معلومات غوړه کړل چې د تاریخ کې د دوی یو غټ نوم دی نو تاسو هم ډیر مننه تاسو واوریدل د سرجی خبرې مو واورېدې تاریخ کې چې چا د پاکستان د ازادۍ لپاره د پاکستان لپاره چې چا کار کړی د اسلام لپاره چې چا کار کړی دی نو پکار ده چې هغه خلک منګه وګورو د هغوی تاریخ منګه وګورو د هغوی په باره کې منګه ولولو. ډیره مننه شکریه والسلام.